یو عالم د علم سمندر د نیکه زما استاد مولانا محمد ادریس رحمه الله رحمتا واسعه منم خو امت د لوی خیر نه محرومه که الله د دغه انسان عظیم خیر نه محرومه دنیا او آخرت دواړه سره دنیا او آخرت په دنیا کې دی الله تعالی په داسې مرګ باندې مردار کی چې عبرت د عالم د پاره وګرځي سره د ملګرو ما اعوانی دغه چې څومره ملګری دي مفتیان دي فتواګانې ورکي دا ټول مرتد دي صاحب دا ټول مرتد دي صاحب دا ما ته معلوم ده ما د خوارجو تاریخ کتل دي صاحب تکفیر د مسلم دا د خوارجو عقیده ده مسلمان ته کافر وای او بیا به وای چې دا وجل جایز دي دا یاد ساته په دنیا کې دی الله تعالی په یو بدترین مر باندې مردار کی څومره چې ملګری دي او ورځ د قیامت کې دی الله ابد الابد جهنم ته ولي کیسه ابد الابد صاحب اوس راته مولوی سے خبر کوله دور حدیث کې ول سو کسان مسرو صاحب حفظا صد فراد دور حدیث صاحب حفظا صد په 400 کې دومره لوی لوی علما دي زبوای مغی کله کله چھوٹا بخارا یادای یعنی بخارا دا ورکوټه بخارا لکه تورو ته بخل چھوٹا بخارا به نو زوایم چې 400 چھوٹا بخارا دا خو لیکن دل لوی لوی علما خود بابا دعاګان ور سره وسه د سره بابا دعاګان ورسره بل سنوس زمانم د شهادت ډیر لوړ مقام دی خدا امت د لوی خیر نه محروم کا دغه ګرو د الله روی رحمان نه محروم کیسه او لوی رحمان نه خدا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو مو آیا غشاتا چې د الله په لار کې د وفات شي دا د الله لار ده بل احیاء ولكن لا تشعرون دا ژوند دي سه مر خو حق ده چې داس نوایم چې نشته مر خو حق ده داس نوایم چې نشته خدا مې واورا چې آشنا صادقان نمري شاه ولی الله دهلوی رحمه الله وای چې خپل قبلګه خبر ترانم شاه عبدالرحیم صاحب د قبر نه چې داسې تاسو مخامخ شو مرته شاه ولی الله دهلوی وای د خپل والد محترم قبلګه محترم شاه عبدالرحیم رحمه الله ناسب مخ نه تاسو وای چې د مخ مبارک ته ودرېدم د قبر مبارک نه आवाज راځي مرا زنده پندار چوخشتن بجان آمدم گر تو آئی وطن ما دا سے جواندے ہوگا لگا تو جواندے دوم رہتا ہے چھ تو جسے سر راگلے ضرور سر دا غزا کی حاضر میں سے مرا زندہ پندار چوخشتن بجان آمدم گر تو آئی وطن یو شہید د خپل کورنینا ورځ د قیامت کې د سلو کسانو شفاعت بکئی 100 نفرا شفاعت میکنه 100 کم سکدام 100 نفرا که واجب جهنم باشن خب بشرط یمی که کافر نمرده باشن پده شرط سر چه کافران ملنی یو شہید با د سلو کسانو شفاعت کئی پا ورځ حشر پا ورځ د قیامت کی مولانا حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ مخ کی شہید شو آغا د خسر دے مولانا حمداللہ صاحب یو ورځ راته ہوئے اللہ دی ټول درجه مینه وفات شوی دی ټول مولانا حمداللہ صاحب راته ہوئے چې دا به کبھی ګوتې وي چې مولانا حسن جان صاحب باندې چلے دی چې ټول عمر د احادیث مبارکه او خدمت کړو صاحب دا کمه ګوتې وي چې مولانا محمد ادریس صاحب باندې چلے دی چې ټول عمر د احادیث مبارکه او خدمت کړو خدا درنده شي او چې درنده شي نو بیا خو جدا مسله ده څنګه چنګیز خان د چا پوښتنه وکړه دا شک مه کوئ دا دنه زناور جوړ شي بیا دی بیا په دې نه پوهېږي دنه زناور هم بهتري صاحب چنګیز خان د چا پوښتنه وکړه چې ته خو ډېر لوی ظالم یې هلکو خان او چنګیز خان ته
خو ډېر لوی ظالم یې چې ته ښځې کړي دي چا سره په دې خپل ژوند کې دا صاحب بیا درنده ته جوړ شي دا مو دی بیا په دې نه پتا دی نه په ما دی بیا د دې یو فرموده ده د ځان د صحیح صاحب او صاحب چنګیز خان د چا پوښتنه وکړه چې ته ډېر ظلمونه دې وکړه و دې کړه او قیم خو لیکن کم ښځې کړي په خپل ژوند کې چا سره وا یو ښه مې کړي یو ښه مې کړي وی هغه ښه راته لږ بیان کا وی چې خپل اردو م واچولو په بغداد باندې زه د اسون نه مخکې روانم په اسورم نور اسونه اردو دا فوج راپسې را روانو صاحب چې د بغداد په د کوڅو باندې تلو ناسا پسې بره مې وکتل یو سیاسره ولاړه ده د سیاسر آواز وکړه چې صاحب هر څوک چې خدای دې پاره یو کار وکړه ما یې څه واقعات دي وی یو ورکوټی بچی مې دی چې ډېر ماشوم دی ټیک دا ګرځي را ګرځي خو د اسون نه ځان نشي بچ کولی د اسونه پایمال نه کي نو دا بچی ماله راکا یو دا احسان مې په ژوند کې کړی دی په نیزه مې وله ورکړو وجلی و ماشوم صاحب دا په ټول عمر کې دا د ده احسان و د دې خبیث صاحب دا بیا دې نه درنده جوړ شي دی بیا په دې نه پوهېږي صاحب بیا ټول عمر کې مې دغه احسان کړی دی چې په نیزه مې وله ورکړه صاحب یزید په وخت کې چې څه وخت مدینه منوره باندې حمله وشوه یو کور ته یو اردو یو فوجي ننوته چې کور ته ننوته یو زنانه ده د هغه په غېږ کې یو ماشوم دی تی پروت دی دا بیا دا خنزیران ته جوړ شي دا بیا مه وایه دوی نه بیا تمه مه کوه چې دوی نه به د انسانیت کار بیا وشي د په آواز وکړه د فوجي ته چې خدای دې پاره یو خبره ته کوم د دې ماشوم نیکه چې دی صحابي د رسول الله دی پام کوه چې موږ ته تکلیف ونه رسې تکلیف پرېږده دا ماشوم یې دواړو پښو نه ونیو چې تاو یې کړ دا د دیوال چې ویشته دا سر ماغزه یې توی شو صاحب او صاحب د یزید په وخت کې دا یزید فوجي و خو دومره کارو شو چې دغه بدبخته چې د کور نه وته یو طرف بیا خوسا شوی بیا ختم شوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین خدای ایمان سلامت نبی علیہ السلام مبارک شفاعت ورځ حشر کې زموږ د ټولو اجزا مریضان د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي مردگان د اهل اسلام الله تعالی وکړي حاضر جمع جولو کې الله تعالی خیر واچي دا مخامخ قبرستان دی د دوی په موږ باندې لوی حق دی نزدې راسه په ګاونډ کې دي د ګاونډي په ګاونډي حق دعا ورته وکړي چې الله ورسره احسانات وکړي ډېر احسان دی الله پاک ورسره وکړي خصوصا حاجي صاحب د والد محترم قبله ګاه صاحب هغه ته دعا وکړي چې الله ورسره احسان وکړي د کلي کې یو کس وفات شوی دی نه پسماندګان پیژنم نه ما سره چېرته میلاو شوي دي دا د خدای دپاره خبرې دي دا طبعیه به نه وي نه یې زامن پیژنم خو والله د وفات کېدو نه پس د سترګو نه مې وتی نه دی بېسه څه نوم یې دی دا د امیر یقین وکړه د سترګو نه مې بلکل نه دی وتی یقین وکړه که پسماندګان یې پیژنم چې څوک دي کس چېرته ما سره چېرته میلاو شوي خدا د امیر ته دعا وکړي چې الله ورسره احسانات وکړي ډېر احسان سره وکړي ډېر احسان سره وکړي دا قبر مخامخ دی اوس مخامخ راته ښکاري او دا ډاډه دی الله وله یخه کړي دا برزخ زندگی دی الله دې خوشحاله او دې مهربانه کړي ورځ د حشر کې سره د آباو د اجدادو سره ټولو متعلق نبی علیه السلام مبارک سره الله مې یو بل سره ملاقاتونه نصیب کړي چا چې دعا غوښتې ده خصوصي دعا کې یادوم په زور د خدای چېرته به فراموش نه کړو او که دعا نه ده وغوښتې مسلمان دی شرقا غربا جنوبا شمالا زما د حقیر فقیر مسکین درویش دعا نه یو مسلمان الله مو محروم کوه د ټولو جوړو کې الله تعالی خیر واچوي د دنیا د فتنو او د عذاب آخرت نه زموږ ټول حفاظت وکړه خصوصا په وخت د نازه کې په وخت د ځان کتن کې الله په جبا دا کلمه جاری وساته چې لا اله الا الله خدای